د غیب د علم د پاره دو شرطونه یو دا چې دا علم به ذاتی وي خپل وي د چانه به حاصل شوی نه وي دسی علم یو د الله صرف دی بل هیڅ چا سره دسی علم نشنا او دویم د علم به محیط وي هر شی دا یعنی په هر چیز باندې بدته علم وي د زمکه په مخلوقات او په زمکه کې دنه په سمندرو کې دنه په اسمانونو کې په فضاګانو په هواګانو کې په هر شی به ورته علم وي دسی د خدای د ذات نه بغیر بل څوک نشتا چې هغه نه ته په اسمانونو کې یو شی پټ نه ته په دې مینز د زمکه او د اسمان کې څه شی پټ نه ته په زمکه په مخ پټ نه ته د زمکه په ویخ کې او دن نه په دې خېټه کې څه شی پټ هر چیز هغه ورته بالکل واضح ظاهر ښکار په ننداره دی د غیب علم فقط یو د الله سره د الله نه بغیر د بل چا سره د غیب علم نه نن سبا زمون زنانه خطا کیږي عام بعض نارینوم په دی باندې خطا کیږي یو کس لاړ شي اتی 10,000 روپۍ والی 15 والی ډېرې ډېرې پکې مواخلي او یاره ته وګوره په مونږ باندې چا څه کړي دي او که نه دي کړي او هغه ولا بیا هغه مویول شروع کی او بیا ورته وي ستاسو باندې چا تعویذونه کړي چا د باندې کوډي کړي داسې کړي هغه بلا دغه بلا ورته وغري او کله کله ور سره راوم شي کوردا او وګرځي یو ګټه نیمه چوته کې او دا غزنه تعویذونه مرو باسي یا چرته بل ز هغه لرګي مرګي چوت کې او دا غینه تعویذونه خبا قاعده رواسي نو دا ټول فراډ وي دا ټول دوکوي دا بعض عاملان دا غي سره پیریان مسخر کړي وي جنات او تول لاړ شي خډیر شي پندو کې روپۍ در نه واخلي او وي پتا باندې چا سکړي او دا بدر زرا معلومه ما او بیا راشي تعویذ را چوت کی حالان کې د زمګي نه را چوت کی ګټ به چرته د پاسه پروتي دغه سړی د کور ته په زندګۍ کې چرته نه راغلی اول ځل راغی او د ته څنګه پته ولګېده چې په دغه ګوټ کې دا شی پروت دی نو د دې علم صرف د الله سره دی د بل چا سره د پیغمبرانو سره هم نشته د یو عام بنده سره بس وشي او دا داسې فراډ دی وکړي چې د ده سره پیریان وي دی په خپله تعویذ ولیکي هغې پیري لی ورکړي ورشه لاړ شه دا د پلانکي کره هغه کېده او چې په کوم ځای کې کېدې راشه ما ته نښه بیا راکړه ځای راته وښیه هغه ورشي وي دا مې وله په منډو کې کېښودلو او وي دغه پلانکي ګټ هغه ګټه مې پې د پاسه یخې ده یا د پلانکي ګټې د لاندې مې کېښودلی اوس پیری خو پټ مخلوق ته خدای ته خبر دی مونږ ته یې څه پته لګي چې دی راشي دغې کور ته او هلته تعویذ کېږدي او واپس لاړ شي ده ته ووایي او دی راشي هغې کور ته ګرځي را ګرځي هسې د بانې دپاره اخر چې هغې ځای له ورشي او تعویذ را چوت نو وی ګوره دا مې د الله را پیدا کو حالان کې دا خو د غیب علم دی د خدای وایي لویه ځناوره په دې یو الله عالم دی خو ته ولې داسې دعوه کې چې د دې ما ته پته لګي دا د دقه پراټ کړی او دوکه کړی نور په حقیقت کې ایس علم او پته ورته نه وي او دغه د پیسو د ګټلو د خلقو د جیبونو د راتشولو دپاره یو ښکلې هغه ذریعه ده او یو سبب یې هغه ځان له ګرځولی ډېر شي کسان پکې داسي ګاډي چلی یا کلینډري کوي هغه خپله ډرایوري کلینډري پسې پرېږدي او دا وظیفې شروع کړي یا بعضې چېرته نور څه کارونه کوي هغې کاروبار کې ناکام شي او جو بس تعویذونو ته ګوتې وي او هغه رومال مومال چوپړې موپړې په سر باندې رواچوي زمونږ ساده باده مسلمانان نارینه او زنانه هغه په داسې 100% یقین کوي او خپل پیسې هر څه سره پې لوټاوي هغه ورله ورکوي بیا نو دقه ذکر کوي وما کان الله ندے اللہ تعالی لیطلعکم علی الغیب چې تاسو ته اطلاع در کی په غیب باندې ولکن الله لیکن الله تعالی یجتبی من رسله منتخب کوي د خپل پیغمبرانو نه
من اغه چاله چې خوښ شي نو هغه ته بعضې خبرونه ورکي فآمنوا بالله ورسوله پس تاسو ایمان راوړئ په الله باندې د الله پر رسولانو باندې وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم کہ چرته تاسو ایمان راوړو په الله باندې وتتقوا او ویریدئ د الله نه یا تقوا مو اختیار کړه فلکم اجر عظیم امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لیکلی وی دا تقوا دا حفاظت کی دا تقاضو دا ایمان چی دا قبول کو نو دا ایمان بعض تقاضی دا تا متوجہ شوی احکامات در تا متوجہ شول لکه منز بغا کے روجہ بنسی حج بگے نور خکلی اخلاق بدی خکل اعمال خکل کردار خکل گفتار بدی د دې ټول هر څه محافظ تقوا ده چې ستا په زړه کې د خدای نه یره وي د دې ټول هر څه حفاظت به درله کوي او به دې ټولو به درته د دوام توفیق به درته میلاویږي د همیشګیرۍ هغه توفیق به درته میلاویږي وَإِن تُؤْمِنُوا کچرتا تاسو ایمان راوړو وَتَتَّقُوا او تقوا مو اختیار کړه فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ نو پس بیا به وي ستاسو دپاره بدله عظیمه لویه